أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. سپاری شروع شوی ده نه الله رب العزت په فضل و کرم سره الحمدلله. الله رب العزت د آیات کې د یوسف علیه السلام هغه چې یوسف علیه السلام ویلو چې کله خپل عاجزي ظاهروله هغه خبره ده. یوسف علیه السلام وایي چې وما ابرئ نفسي او زه نه پاکوم د خپل نفس لره ان النفس یقینا دا نفس دی لامارة دا خامها حکم کوونکې دی بالسوء د بدۍ. وایي دا نفس چې دی دا د بدۍ حکم کوي. دی زه د ده پاکي نه بیانوم ښه چې دی دا چل دی هغه چل دی نه، دی د بدۍ حکم کوي. نو نفس هسې خو نور باقي کیسې ډېرې دي، خو عموما چې دی غټې خبرې چې ته راوالې نو په درې قسمه دي. یو ته ویلی شي نفس مطمئنه، او یو ته ویلی شي نفس لوامه، او یو ته ویلی شي نفس اماره. اماره نفس دی دا صرف د کافر او د فاسقانو د سختو ګناهګارو نفس دا اماره یا چې دی د فاسقانو. او یو نفس دی اغا د خالص مومنان هغې ته ویلی شي نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. او یو دی چې د یو انسان نه خطا کیږي، عموما دی ګناه نه کیږي، د فرایض ورڅخه خیال ساتي، د فرایضو خیال ساتي، سنت هم خیال ساتي، او مستحباتو کې چې اخوا دیخوا کیږي نو هغې ته لوامه ویلی شي. نو یوسف علیه السلام وایي ان النفس یقینا دا نفس چې دی لامارة دی حکم کوونکي دی بالسوء د بدۍ الا ما رحم ربي مگر هغه چا لره چې رب ساتي، چې چا لره رب محفوظ کی، چې څوک الله رب العزت محفوظ کی هغه کس د نفس ته دی کیسونه بچ. ان ربی یقینا رب زما غفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی. نو چې ده د خپل عاجزیم بیان کړه او د بادشاه ته معلومه شو چې بی دا خو ډېر پاک کس دی، دومره وخت یې جیله مو خوړه، بیا هم ده کې ګناه نشته، اول خپله پاک دامني ښیي پس د هغې د جیل نه راوځي، رازغلي نه. نو دا بادشاه وقال الملک وویل بادشاه ائتوني راولې ده لره بیهی زما طرف ته، راولې ما طرف ته بیهی ده لره استخلصه لنفسي چې زه خالص کړم د خپل ځان دپاره، سپیشل چې مشاور یې جوړ کړم، سپیشل کس یې خپل جوړ کړم، خالص د ځان دپاره یې وګرځوم. نو فلما کلمه هر کله چې ده خبرې وکړې، ده څه وکړه؟ ده ورسره خبرې وکړې د یوسف علیه السلام یا د بادشاه ورسره خبرې وکړې. نو قاله د بادشاه ورته بیا وویل انک الیوم انک یقینا ته الیوم نن ورځ لدینا مکین امین ستا دپاره موږ سره دی عزتمند مقام، مکین عزتمند مقام، یا ته یې زموږ سره نن عزتمند او لوی مرتبه والا امین امانتدار، ته امانتدار ښه با اعتماد شخصیت زموږ. ځکه چې د یوسف علیه السلام نه به چې په یو معامله کې تپوس وکړو نو د هغه خو معامله د هلته بره نه سټ وه، د الله د طرف نه به ډایرکټ چې دی نو هغه د وحي ذریعه وه، ده به ورله په هغې کې جواب. بله خبره به شوه د دې به څه طریقه د هغې به حقه شان جواب راغی. نو د بادشاه د بایبل چې کومه خبره ده وایي بادشاه چې دی په تخت باندې کینو، او یعنی محدثین دا وایي
محدثین دا وایي دای ترمنځ دا خبره ده چې د زلیخې او د یوسف علیه السلام واده شوی دی که نه. لکه حضرت شیخ صاحب پرونو فرمایل دا مفسرینو رایې بیان کړله چې د هغې ترمنځ واده شوی هم دی او بیا یې 2 بچي هم شوي دي. دا د عامو مفسرینو رایه ده. او بیا بعضې وایي چې یا هغې وایي چې نکاح یې نه ده شوې، خیر چې کوم وایي شوې ده. او بایبل چې څه وایي، بایبل هم دا وایي چې حضرت یوسف علیه السلام چې کله دغه راخلاص شو راغی نو د پوتیفار چې و هغه د بیمارۍ په حالت کې و، زوړ چې کوم عزیز مصر و بادشاه ژوندي و، هغه د بیمارۍ په حالت کې و، هغه وفات شو. بیا خو هغې کې اوږده کیسه ده څوک یې زلیخا چې ده نو هغه ځوانه شوه وغیره، او بیا دته په نکاح شوه او بادشاه چې دی هغه په کرسۍ باندې کین او بره په تخت باندې او تاج یې ورته په سر کو او هغه د ګوتمې ورته واچوله. نو محدثین وایي تاج خو څه دومره حیثیت نه لري، هغې سره زمونږ کار نشته، خو پخوانی چې ټوله کیسه وه نو د ګوتې سره کار، د ګوتمې سره د هغې کار، د ګوتمې هغې کې به مهر و، هغې کې به ټول اختیارات ورسه. نو هغه دا غوښتل صدر چې دله زه دا ټول اختیارات درڅه ورکړم. نو دې پوه شو یوسف علیه السلام ته دا وایي چې دا ستا لپاره موږ سره یو لوی مقام دی، ته زموږ په نزد موږ سره یو لوی عزتمند دی. ده ورته ووایي قال اجعلني وګرځوه ما لره علی خزائن الارض په خزانو د مصر باندې، ما د خزانو د مصر چې دی د هغې اختیارات راکړه، که زه ما سره عزیز مصر هم زه شم او چرته په دې خزانه باندې بل څوک راغی نو ما ته چې څنګه معلومه ده، ما ته خدا پته ده چې قحط به په پلانکي ټیم مثال په طور راځي، او بیا چې په دې باندې کم کس مقرریږي هغه به یا حفاظت کوونکي یا نه، امانتدار به یا نه. نو ما وزیر خزانه وګرځوه، وزارت د خزانې راکا، نو یا مثال په طور ټول اختیارات، بلکې دا بایبل چې کومه خبر لګیا وي چې د صدر ټول اختیارات د ده سره شو او به طور خاص دا قلمدان چې دی دا ده ته حواله شو. نو چې دی د دې سربراہ دی ورته ما جوړ کا اعلی خزائن الارض، پس باندې په خزانو د مصر باندې انی یقینا حفیظ، دو صفت والله د وزارت خزانه لپاره بیان کړو، یو خو زه حفاظت کوونکی حفاظت والایم او بل علیم علم وارم، په دې باندې په وتو باندې پوهېږم، په دې طریقه باندې د دې په طریقه په چلولو باندې پوهېږم. ښه او نو اوس د دې لپاره دا کیسه ضروري ده چې یو کس وزارت علي چې د هغې علم دته ضروري دی، چې دې د هغې په طریقه باندې پوهېږي، په یو وزارت باندې کینو او هغه ته د دې پته نشته چې بهی دا به چلول څنګه غواړي، دې سره کمې خبرې ضروري دي. نو دغه وزارت باندې د ناسته په دغه وزیر جوړېدل یا په یو عهده باندې د دغه کس ناسته دا حرام دی. تا ته د یوسي د دې وجې امام غزالی رحمه الله وایي او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې علما او شیخ زکریا صاحب په فضایل تجارت کې دا خبره را نقل کړې ده. هغه وایي موږ خو صرف فضایل اعمال کوو، نور خو تجارت وغیره د اسلام صرف د یو څیز نوم دا ټول ورسره راغونډي. نو هغه په فضایل تجارت کې شیخ زکریا رحمه الله را نقل کړی دي، هغې کې وایي چې علماو دا متفقه فیصله د امام غزالی صاحب وایي او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کوم څیز باندې ته نه پوهېږي او په هغې کې تا اخته کېږي ته کاروبار ولې نه کوې او په هغې کې تا اخته کېږي تا ته د حلال او د حرامو پته نشته، نو د هغې دا موقف دی. هغه وایي چې د هغې دواړو دا موقف دی چې په دې اجماع ده چې ستا دپاره په دې کار کې شرکت کول وردننه کېدل دا حرام دی. نو زه حفاظت کوونکی یم او علیم علم والم یم، علم هم راته په دې باندې شته. نو معلومه دا شوه چې دا دواړه څیزونه ولله ضروري دي. بیا دلته خبره راغله بله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زمونږ نه چې څوک عهده غواړي موږ ورله عهده نه ورکوو، موږ ورله عهده نه ورکوو. او بل حدیث کې راځي، د حدیث مفهوم دی چې کم کسان عهده چې ده په خپله والي نو دې سره د الله د طرفه امداد نه وي، ښه دې سره د الله د طرفه امداد نه وي، او چاله چې عهده ورکړی شي نو ده سره چې دې امداد وي د الله د جانب. ها بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث مفهوم دی چې کم کس قاضي جوړ کړی شي، کم کس
قاضي جوړ کړی شي. نو دی چې دی گویا په چاړه باندې یعنی زمونږ د حدیث مفهوم درته بیانوم. حدیث مفهوم داسې لکه نن سبا په اصطلاح کې موږ وایو په پسه چاړه باندې علاج ګران کار. نو بیا علما لیکي چې هلته هدا حدیث دي او دلته ورته یوسف علیه السلام وایي چې اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دغه ورته دا ویلو پیغمبر خو مخکې دا ویلو. نو خبره دا ده توجه دې وساتئ. خبره دا ده چې علما لیکي چې کوم ځای کې سړی د یو عهدې اهل وي او دی وایي زه دا چېرته وانه مثال په طور ته د دې اهل یې چې ته په سکول کې استاذ ولګي او ته وایې چې یاره دا خو ماله د پلانکي دا عهده نه راکوي او ما استاذ نه جوړوي. نو که ستا په استاذ نه جوړېدو سره په دې چېرته یو نالایق راځي، یو خراب کس راځي او هغه د ماشومانو مستقبل خرابوي، نو بیا چې دې ستا دپاره ګناه ده چې ته عهده نه بیا ته په خپله طلب کو ویې غواړه. ته وایې چې نه ماله بیا په خپله راکوي، نو دا بیا صحیح نه ده. داسې نورې چې کومې عهدې دي چې تا ته پته وي چې په دې باندې نااهله راځي او خراب کس پې راځي، نو بیا ستا دپاره عهده طلب کول دا لازم. او کنه تا سره یاره نه لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې په زوره قاضي جوړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته وه که چېرته زه دا عهده قبوله نه کړم نو نور خلک داسې شته چې یې چلولی شي، نو هغه تر اخره پورې واله وخوړل، سزاګانې وخوړل، خو عهدې قبوله نه کړم. نو اجعلني وګرځوه ما لره علی خزائن الارض په خزانو د ځمکې باندې انی حفیظ علیم یقینا زه حفاظت کوونکی او علم وایم. بیا وایي نو الله رب العزت فرمایي وکذالک هم دک شان دا څنګه چې دي د هغه ماشوموالي نه راواخله دیم را لوی کو مشرم کو او هغې چې دي نو جید دا کوی ته ور واچو د هغې نه مرو باسه وغیره داسې اوږده معامله وه تر دې ځای پورې مرو رسنو. وکذالک هم دک شان مکننا من قدرت ورکو یوسف علیه السلام لره فی الارض په ځمکه کې یتبوأ منها ځای د استوګنې به تیارو د ده دپاره، ځای د اوسېدو به تیارو د ده دپاره، حیث یشاء کوم ځای به چې د ده خوښه شوه. نصیبو برحمتنا او رسو منګه خپل رحمت لره من نشاء چاته چې وغواړي. نو چونکې چاته قلمدان حواله شي او هغه د خلکو خیرخوا وي، نو هغه ګوره کله یو ځای کله بل ځای، یو ځای ته موامله منډه وي، بل ځای ته چې دلته څه معامله ده دلته څه معامله ده. نو داسې د یوسف علیه السلام به ګرځېده په دې ملک کې. ولا نضيع الله رب العزت وي موږ نه ضایع کو اجر المحسنین، اجر د نیکانو، ولا اجر الاخرت او اجر د آخرت چې دی خیر هغه ډیر غوره دی للذین د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وکانو یتقون او دی تقوادار او دی د الله نه یریږي. الله وایي د دنیا په حیث باندې چې چا محنت وکړو، ګوره کافر محنت وکړي الله د هغه د محنت بدله په دنیا کې ورکوي. نو بیا ته خو مسلمان یې هغه محنت وکړي، نو ګوره نوم یې یاد شي پلانکي کافر چې دی دا ایجاد کړی دی، پلانکي دا کړی دی، نو دا محنت ثمره الله ورکوي په دنیا کې. چې ته مسلمان یې او ته محنت وکړي نو الله به ثمره نه درکوي، په دواړه جهانه به درکوي. اوس خوښه ستا ده چې ته څومره محنت کې دومره به درته نتیجه ملاوي. وما ابرئ نفسي او زه پاکي نه بیانوم د نفس خپل، ان النفس یقینا نفس لاماره دی حکم کوونکي دي بسوء د بدې الا ما رحم ربي. نور په نفس باندې د ټولو نه ښه گفت و شنید چې دی دا په اسلام کې د صوفیای کرام دی او د هغې پې چې څومره معلومات دی په اسلام کې د یو طبقې بیا دونه نشته الا ما او دای کتابونه په گواه دي غټ غټ کتابونه الا ما رحم ربي مگر هغه چا لره چې محبوس کی رب زما یا چې رحم وکړي بای باندې رب زما ان ربي یقینا رب زما غفور رحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك هو البادشاه ائتوني راوله مالره به دی راوله ما طرف دا استخلصو چې خالص یې کړم دلره لنفسي د خپل ځان دپاره
فلما کلمه بصر کله چې خبرې وکړي د سره قال نو ویل بادشاہ انک اليوم یقینا نورستو لدینا استاد بارد زمون سره مکینون د عزت دے یا ته زمون سره عزتمند یی امینون امانتداری با اعتماد شخصیتی قال نو ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی وګرځو مالرا علی خزائن الارض فخزانو د ازمکو د مصر باندې انی یقینا حفیظ حفاظت کوونکیم علیم علم والایم وکذالک هم دکشان مکننا من قدرت ورکو یوسف علیہ السلام لرا فی الارض بزمکا کی یتبوؤ منها زیدا استوگنی بتیاریدو منها ردی مصر نحیث یشاو کم طرف تبچدو وختل نصیبو برحمتنا من ورکو برحمت اخبر رحمتنا من نشاو چاہتا چه اغوارو ولا ندویو من نزایکو اجر المحسنین اجر دنیکو کارو والاجر الاخرت و اجر دا آخرت چلی خیرون دا وردی للذین دہا کسانو دا پارا آمنو چی ایمان دے راوڑی دی وکانو یتقون او دی یریگی دا اللہ نا یا دی تقوی دار دی اللہ نمون